انډیا یو ځل بیا الله پاک ټولې دنیا ته وشرموله. د انډیا یو جهاز بیا را پروته دی. تاسو له معلومه وي په دوبۍ کې ایر شو ده جی. دوبۍ ایر شو ولا ویل کېږي چې هر ملک پکې خپل جنگي جهازونه بوتلي دي او هغوی به هلته په هوا کې خپلې کارتبې ښیي. نو د پاکستان نه طرف هم JF-17 تندر هم تللی دی. د نورو دنیا نه هم د نورو ملکونو نه هم خپل جنگي جهازونه راغلي دي چې انډیا پکې خپل تیجاس چې کوم د هغوی جهاز دی تیجاس فایټر هغې ولا بوتلی چې نن تقریبا 10 منټه راپاسه 2 بجې دغه جهاز په دغه شو دوران کې چې کله په هوا کې خپل کرتبې غولي نو بره د اسمان نه راخلاص شوی دی او کریش شوی دی. سره د پایلټ دغه جهاز کمپلیټلی کریش شوی دی، مکمل تباه شوی. پایلټ غریب چې پکې کم دی هغه پکې هم مړ شوی دی. اوس مسلمانو هندو هغه ځان له بیا د خبره ده خو غریب پکې هم مړ شوی دی. نو چې چېرته هم د جنگ خبره شي، چېرته هم د جنگي هتیار خبره شي، نو کې انډیا ډېرې غټې غټې وایي. خو چې بیا کله خبره پریکټیکلی شو کولو شي نو انډیا الله پاک ټولې دنیا له شرموي. دې نه مخکې دی سره چې کم پاکستان سره کم دی کلیش روان کړی کم جګړه روانه کړې وه هغې کې ولا پاکستان هغه جهازونه راوغورځول چې کومه کې لیټیسټ ټیکنالوژي وه. اوس تیجاس جهاز چې کوم دی دا دی هم ښه لیټیسټ ټیکنالوژي ولا ده. 4.5 جنریشن والا جهاز دی، جنگي جهاز دی جی دا. او د کلوز کمبیټ هم کولی شي، ګراوند اټیکس هم کولی شي. مطلب مختلف سیستم په دې کې شته. لکه دا نه چې ډېر زوړ جهاز و، که زوړ جهاز نو دی به بیا د شول نه بوتلو. دا بالکل د دی لیټیسټ جهاز او دا تیجاس جهاز چې کوم دی جنگي جهاز دا دی خپل جوړ کړی دی. مطلب دغه دوبۍ ایر شو له به تاغه جهاز بوزي کوم چې د ستا وطن خپل جوړ کړی وي. لکه پاکستان پکې داسې نشي کولی چې پاکستان پکې د بل ملک جهاز بوزي، نه پکې انډیا د رشیا یا د بل ملک یا د فرانس یا د جرمني جهاز نشو بوتلی. دی به خپل جهاز بوتلو. نو خپل جهاز هم هلته کریش شوی دی، خپل جهاز هم هلته تباه شوی دی. نو د ویډیو سٹارټ کې د لموي چې د انډیا الله پاک کسر ټولې دنیا ته شرمای. الله پاک کسر د حقیقت ټولې دنیا ته ښکارا کوي. د دې جهاز حواله سره به هم د ډېرې دعوی کولې چې دا مونږ خپل جوړ کړی دی او دې کې مونږه لیټیسټ ټیکنالوژي ورچولې ده او دا ډېر قابل جهاز دی او دا ډېر تکړه. ګوره ټیکنالوژي خو به ته هر جهاز کې ورواچې خو هغه ټیکنالوژي اپریټ کولو دپاره د انسان ضرورت وي. نو هغه انسان چې تا ولا قابله کې نه نولو نو هغه ټیکنالوژي د هغه دنیا په مخ کې شرمای. لکه څنګه دی چې پاکستان په جنگ کې د فرانس جهازونو کم جهازونو چې هغې ولا راوغورځولو چې د فرانس د هغه جهازونو قیمت د پاکستان د راغورځولو نه پس داسې راوغورځېدو چې د هغې څوک نوم هم نه اخلي. نو فرانس دی لوي چې لکه د مونږ خو جهازونه سیو ټیکنالوژي پکې خلې ټیسټ ټیکنالوژي وه خو ستاسو پایلټان چې کوم هغه نه کم مې پایلټانو د ستاسو پایلټانو زموږ جهاز شرمولو. نو اوس به دی هم د جهاز کې ټیکنالوژي ښه ورچولي خو هغه ټیکنالوژي اپریټ کولو دپاره ښه تکړه قابل کسان هم پکار وي چې هغه انډیا سره شته دی نه. نو دا تیجاس جهاز چې کوم دی دا دی په 2001 کې تیار کړی دی جی. 2001 کې دی تیار کړی و. بیا هغې کې ود د پیسج آف ټایم تېرېدو سره ټیکنالوژي مخکې تله دی په دغه تیجاس جهاز کې نوې نوې ټیکنالوژي ورچوله. لکه چېرته 2001 او چېرته 2025. نو 2001 ټیکنالوژي ولا جهاز 2025 ایر شو ته نشي بوتلی. خامخا ته به لیټیسټ جهاز بوزي خلکو له بیخې دنیا له بیخې چې دا جهاز زموږ د ملک جهاز دی او دې کې دا د فنکشنز دي، دې کې دا د کوالټیز دي، دې کې دومره سپیډ دی، دې دومره سپیډ سره هیټ کوي، دې دومره سپیډ سره هوا کې جګړه کوي، دومره سپیډ سره په ځمکه جګړه کوي. نو انډیا یو ځل بیا ټولې دنیا ته الله پاک وشرموله چې تیجاس جهاز په 21 نومبر یعنی نن 10 منټه راپاسه 2 بجې کریش شوی دی سره د پایلټ جی. نو دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.